وکې دی مولوي صاحب مونږ تېره اوس به دا بیا د دې لپاره بیا وایو مولوي صاحب ویتأتی الإیراد المذکور بالعقلیة دا خبره بیانوي د دې نه مخکې مونږ وویل چې مولوي صاحب دا اختلاف د طرقو په وضوع او خفا کې په دلالت مطابقي یعنی په دلالت عقلي یعنی مطابقي کې نه راځي د هغې وجه مونږ وویل چې ولې نه راځي چې سامع به خالي نه وي یا به دې عالم وي په وضع د ټولو الفاظو یا به عالم نه وي که عالم وي په وضع د ټولو الفاظو مولوي صاحب نو دا بعضې طرق به د بعضو نه په وضاحت کې چې دی دا به څه نه وي مختلف نه وي دا ټول طرق به چې دی دا به متساوي وي خبره مو شوې او که چېرته مولوي صاحب دا سامع عالم په وضع د الفاظو نه و مولوي صاحب نو بیا به دلالت نه کوي خبره مو چې جای چې بیا چې دی هغه موصوف کړی چې په چا سره مولوي صاحب په وضوع او خفا سره دلالت ځکه چې فهم د معنا موقوف دی په چا باندې مولوي صاحب معنا به دې الو په علم کې راځي چې تا ته خو پته یې کړه مولوي صاحب چې هلکه دا پلانګې سیز پلانګې ته وایي پلان کې ته خبر لہذا چې علم بالوضع د نوې مولوي صاحب نو دلالت نه کوي فهم پوه شئ لہذا په دلالت مطابقي کې مولوي صاحب څه نه راځي اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوع او خفا سره نه راځي ویتأتی الإیراد المذکور سره دی وایي مولوي صاحب چې دا اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوع او خفا سره په دلالت عقلیه کې راځي عقلیه مراد تضمن او التزام دی ولې مولوي صاحب ځکه چې دا جایز دی چې مراتب د لزوم چې کوم دي دا مرتبې د لزوم چې کومې دي دا په وضوح کې څه شي مختلف شي که مختلف شي مولوي صاحب دلته د لزوم نه مراد دلالت التزامي نه دی مولوي صاحب خبره پوهېږې دلته مراتب د لزوم څنګه چې په دلالت التزامي کې لزوم وي د معنا خارجي لازمه وي د معنا موضوع له سره دقه شانتې په دلالت تضمني کې دا کول د جز چې دا لازم وي د چا سره طالبه لکه ما ته ګوره ته کته ګورې پوهېږې لهذا مخامخ کښېنه ته سور خرابوي زه ډېر په سور کې لګیا وم مولوي صاحب په دلالت تضمني کې دا جز د کل سره لازم وي دغه مراد دی نو په تضمني کې هم د مراتب څه کېدای شي مولوي صاحب مختلف کېدای شي په وضوح کې او په تضمني کې هم څه کېدای شي التزامي کې هم کېدای شي مولوي صاحب په التزامي کې څنګه مختلف کېږي په التزامي کې څنګه مختلف کېږي مولوي صاحب ګوره دا ممکنه ده مولوي صاحب او دا ممکنه ده چې د یو لازم دپاره دی د یو چا لپاره مولوي صاحب د یو ملزوم دپاره دی مختلف لوازم شي متعدد لوازم دي شي او دا بعضی لوازم چې دا قریب وي او دا بعضی څه وي نو چې کوم قریب وي د هغې دلالت به اوضح وي او چې کوم بعید وي واضح به وي او دقه یعنې د هغې په نسبت به دا خفي وي که نه مولوي صاحب لکه مثال په طور باندې مولوي صاحب اوس دا کثیر الضیفان میلمانه ډېر کېدل دا لازم دی د سخاوت سره که احراق الحطب لرګي ډېر سزل دا هم د لازم دی دا کثیر الرماد ډېر ویرو والا کېدل دا هم لازم دی که نه نو ملزوم یو شو چې هغه سخاوت دی او دا لوازم شو چې دا ډېر دی که نه نو اوس ګوره دا کثیر الضیفان چې دی دا ملزوم دی دی لازم دی خو لازمي قریب دی لازمي قریب دی او دا چې دی دا بعید دی په نسبت سره دی ته فهم پوه شئ دا قریب ځکه دی چې مولوي صاحب واسطه پکې نشته که او دا بعید د دې په نسبت ځکه دی چې په دې کې یوه واسطه ده او په دې کې کثیر الرماد کې دوه واسطې دي فهم پوه شئ دوه واسطې دي نو لهذا دا اوضح شو په نسبت د دې او دا خفي شو په نسبت د دې خبره پوهېږې کثیر الضیفان دا اوضح شو او کثرت احراق الحطب دا څه شو طالبه دا واضح شو خو د دې کثیر الضیفان په نسبت باندې خفي شو خبره پوه شئ او دا کثیر الرماد چې دی دا په نسبت د دې کثرت احراق الحطب باندې څه شو خفي شو خبره پوهېږې نو اختلاف د طرق راغی که نه په وضوع او خفا کې خبره پوهېږې او دویمه وجه مولوي صاحب د اختلاف د طرقو په دلالت التزامي کې چې راتلی شي په وضوح کې دا د دوه وجو نه یو وجه خدا شو چې کېدای شي د یو لازم دپاره څه وي متعدد ملزومات وي بعضې قریب وي او بعضې څه وي بعید وي نو چې کوم قریب وي د هغې نه به انتقال څه کېږي په جلدۍ سره کېږي ځکه چې باقي واسطې نه وي او کوم چې بعید وي په هغې سره دغه سره به جلدۍ سره نه کېږي نو په هغې کې به مولوي صاحب بیا څه راځي واسطې راځي که نه په جلدۍ سره چې نه کې واسطې راځي نو بیا به هغې کې خفا وي که نه نو اختلاف په اعتبار د وضوع او خفا سره راغی یو د دې وجې نه دویم وجه مولوي صاحب دا هم جایز دي چې د یو لازم دپاره د ډېر ملزومات شي څه شي لکه یو لازم دی لکه حرارت شو حرارت واخله حرارت دا لازم دی مولوي صاحب د چا سره د نار سره د شمس سره مولوي صاحب او د حرکت سره مولوي صاحب ته دلته لږ حرکت کوه مخکې وروستو شدته به ګرم شي سمجھې ګرم به شي دا حرارت د دې ټولو سره لازم دی فهم پوه شئ نو لازم یو شو ملزوم څه شو ډېر شو
نو اوس مولوي صاحب خو دا حرارت په دې کې چې دی مولوي صاحب دا حرارت چې دی دا ملزوم د دې نار سره مولوي صاحب د نار دغه چې دی دا اوزح دی خبره پوه شي اوزح دی مولوي صاحب دا که ډېر دی که نه ډېر نه دی حرارت د اور ډېر دی که د شمس ډېر دی مولوي صاحب اور ته لاس ونیسه مولوي صاحب په هر موسم کې ورته لاس نیسي مولوي صاحب سوځی دی او دا چې دا دې سوځی مولوي صاحب نور دې سوځی نه دې سوځی حرکت دې بیا د هغې نه کم دی مولوي صاحب خبره پوهېږې نو اوس دا چې دی په نسبت د شمس باندې څه شو خبره پوه شي او په نسبت د دې شمس باندې د حرکت خفي شو مولوي صاحب خبره پوه شي د حرکت په نسبت د شمس باندې خفي دی که نه مولوي صاحب پوه شي نو اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوء او خفا سره راغی که رانغی خبره پوهېږې لکه زید حرکته النار زید حرکته النار یا زید حرکته الشمس یا زید حرکته الحرکة خبره پوهېږې دا مختلف ته ویلی شي پوهېږې په خبره باندې نو ګوره اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوء او خفا سره په دلالت کې التزامي کې راځي دی دا ظاهر دی او ظاهر د څو وجونه دی د دوه وجو څنګه راځي د دوه وجونه یو خود دغه ذکر شو دا شو اوس راځه دا وایو بیا د تضمن دا وایو ويتعدى الإيراد المذكور عبارت تراسید ويتعدى الإيراد المذكور او موجودیږي مناسب او حاصلېږي د ایراد مذکور لکه کم ایراد مونږ چې مخ کې ویل ذکر شوی دی یعنی ایراد د معنی واحد په طرقو مختلفو سره بالعقلیت په دلالت په عقلی کې لکه عقلی نه څه مراد دی بالعقلیت من الدلالات د دلالاتو نه مناسب تضمني او التزامي ولې لجواز ځکه چې جایز ده ان یختلف مراتب اللزوم چې مختلف شي مراتب د لزوم مناسب مرتبه د لزوم مختلف شي په وضوح کې لکه څه مطلب دی طالب وضاحت ته کوي چې دلته د لزوم نه مراد دلالت التزامي نه ګوره مراتب د لزوم مراتب لزوم الاجزاء للكل مراتب د لزوم مرتبه د لزوم د جزء د کل سره لکه مرتبه د لازم والی د چا د جزء د کل سره په تضمن کې دا په تضمن کې وی کنه لکه دا جزء د کل سره لازم وی کنه نو دا کم لزوم چې دا مختلف کېدای شي دا مراتب د لزوم او د جزء د کل سره مختلف کېدای شي دا په التزامي کې او مراتب لزوم اللوازم او مراتب د لزوم او د لوازم لکه د لوازم د دې لوازم چې کوم دي د دې لزوم د ملزومات سره نو دقه ملزومات سره دا په دلالت التزامي کې وی کنه دقه مختلف کېدای شي وهذا في الالتزام ظاهر او دا اختلاف د مراتب د لزوم په وضوح کې مناسب دا څه شی ظاهر دی ولې فإنه يجوز ان يكون وجه اول سلام مناسب لوجهين ظاهر دی د دوه وجونه فإنه يجوز دا جایز د مناسب ان يكون لشيء چې د شی لپاره شی مراد سره مناسب ملزوم دی لوازم متعدده لوازم متعدد ډېر متعدد مناسب څه شي لوازم شي بعضها او بعض لوازم چې دي مناسب اقرب الیه دا نږدې وي دغه شي ته من بعض د بعضونه لکه بعض قریب او بعض بعید وي واسرع او ډېر زر وي انتقالا د حیثیت د انتقال نه منه دغه شي ته الیه دغه بعض دغه بعضونه فورا پوه شئ لکه د بعضونه د دې چې کوم قریب وي د هغې به انتقال د دې بعضو په نسبت باندې چې کوم بعید وي د هغې په نسبت باندې به انتقال زر کېږي نو ممکن دی تادیه الملزوم ادا کول د ملزوم مناسب لکه ادا کول د ملزوم لکه ته داسې ووایې کثیر زید کثیر الضیفان لکه زید ستا مقصود سره زید کثیر الضیفان ته ووایې مناسبو نو اوس ممکن دی چې دا ملزوم دی که نه ادا کول د معنی ملزوم په چا سره په هغه الفاظو سره کوم الفاظ چې وضع شوي دي د چا لپاره لازم دپاره فورا پوه شوې فیمکنو نو ممکن دی تادیه الملزوم ادا کول د معنی ملزوم مناسب دا سخاوت ته د معنی ملزوم دا ته ادا کول شي ته داسې وایې که زید کثیر الضیفان د دې نه ستا مقصود سره سخاوت دی که نه مناسب چې دی سخي دی نو تا دقه معنی ادا کړه په چا سره په هغه الفاظو سره چې کوم وضع شوي دي لهذه اللوازم المختلفه د دې مختلفو لوازمو دپاره یا ته داسې وایې چې زید کثیر الرماد خبره هم پوه شوې نو دا الفاظ خو د لوازمو دپاره وضع شوي دي خبره هم پوه شوې نو ته د دې په ذریعه سره هغه معنی څه ادا کړي معنی ملزوم ادا کړي الدالة علیه چې دلالت کوي په دې باندې مناسب په اعتبار د وضوء او خفا سره چې دقه معنی مناسب دا کومه معنی چې ملزومه ده دا په دغه الفاظو سره چې کوم الفاظ وضع شوي دي د چا لپاره مناسب د لوازمو دپاره او کوم چې مختلف دي مناسب دا ته ادا کې په وضوء او خفا کې مناسب په دغه لوازمو سره دا معنی ته ادا کولی شي په اعتبار د وضوء او خفا سره مناسب وران پوه شوې
مولوی صاحب قضا یجوز او دغه رنګ وجه ثاني ذکر کوي او دغه رنګ دا هم جایز دی مولوی صاحب ان یکون چې شی للازم الملزومات لکه د یو لازم د لپاره د ملزومات چې لکه حرارت شو شمس لازم حرارت شو ملزومات الشمس او نار حرکت شو لزومها لبعض لزومه او لزوم د مولوی صاحب د لزوم د لازم لبعضها د بعض سره مولوی صاحب د بعض ملزومات سره او زحوی منه د لزومنا للبعض الاخر په نسبت د بعض اخر نور باندې مولوی صاحب لکه د بعضو د مولوی صاحب لزومه لزوم د دې چا مولوی صاحب لزوم د دې لازم لبعضها د بعض ملزومات سره مولوی صاحب اوضح د واضح وي منه د دې لزومنا للبعض الاخر کته ګوره مولوی صاحب کتاب لګي للبعض الاخر په نسبت د بعضو مولوی صاحب لکه په نسبت د نور بعضو لکه د نار چې دی مولوی صاحب د دې د حرکت دا چې شو حرارت لازم دی د نار سره مولوی صاحب کړه خبرم پوه شئ نو د نار سره چې دی دا اوضح دی په نسبت د دې نورو باندې خبرم پوهېږي نو فیمکن مولوی صاحب ممکن تعدیة اللازمي دلته لازم ښه هلته ملزوم ادا کول د دې لازم مولوی صاحب لکه حرکت ته ادا کوي په چا سره زید حرکته الشمس وزلته دا چې چل وکړو معنا ملزوم معنا څه دی لازم دی ادا کړه په چا سره په ملزوم سره فيمكن ممكن ادا تعدية اللازم ادا کول د لازم معنی لازمي بالالفاظ الموضوعه باغ الفاظ سره چې هغه وضع شوی دي للملزومات المختلفه د ملزومات لپاره المختلفه دي کوم چې مختلف دي په وضوح او خفا کې لکه کوم چې مختلف په وضوح او خفا کې کړه لکه شمس شو نار شو دا ملزومات دي او دا مختلف دي په وضوح او خفا کې مولوی صاحب واما في التزمن هر چې تزمن د مولوی صاحب په دې کې څنګه راځي لکه په دې کې وضوح او خفا په اعتبار سره لکه د وضوح اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوح او خفا سره په دې کې څنګه راځي په دې کې څنګه راځي نو ګوره مولوی صاحب لکه دوران کا مولوی صاحب لکه یو جسم واخله جسم شو یو حیوان شو یو چیز شو انسان واخله مولوی صاحب ولیکن په دې کې اختلاف د طرقو په اعتبار په تضمن کې اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوح او خفا سره څنګه راځي مولوی صاحب نو دا جایز دی ان یکون المعنى مولوی صاحب لکه دا جسم چې دی دا جز دی د حیوان دا جسم حیوان د حیوان جز دی مولوی صاحب لکه ته ووایه مولوی صاحب دا حیوان چاته وایي جسم نام متحرک حساس دا جسم جز شو که نه شو مولوی صاحب جز شو که نه شو دا جسم جز شو د حیوان او حیوان جز دی د انسان ځکه انسان چاته وایي حیوان ناطق ته وایي مولوی صاحب قرآن بوشي نو دا جز شو د دې او دا جز شو د دې نو دا جزء الجز شو دا چې دی دا جزء الجز شو د انسان مولوی صاحب لکه دا جسم چې دی دا جزء الجز شو د انسان لکه نو اوس دلالت د دې انسان په حیوان باندې اوضح دی لکه دلالت د دې انسان اوضح دی مولوی صاحب ولې ځکه چې دا جز دی او په دې جسم باندې مولوی صاحب دا جزء الجز دی خبران پوه شوې جزء الجز شو کنه مولوی صاحب یا دې څه وایه مولوی صاحب دلالت د دې حیوان په جسم باندې دا واضح دی مولوی صاحب اوضح دی ولې چې دا جز دی خو د دې په دې باندې مولوی صاحب څه شی دی لکه خفي دی که نه خفي دی که نه واضح دی خو په نسبت د چا سره خفي نه شو مولوی صاحب ګوره دا خو د دې جز دی خو دا خو د دې جز الجز شو که نه فهم پوه شوې لکه مولوی صاحب یا دې څه ووایه چې لکه دا یو د بیت یو د جدار یو د تراب دا بیت جز د چا دی جدار او دا جدار د چا تراب نو دلالت ګوره دلالت د دې په تراب باندې دا څه شی دی جدار په تراب باندې څه شی دی دا واضح دی ځکه دا تراب جز د دې دی که نه او د دې بیت په دې تراب باندې دا خفي دی که نه فهم پوه شوې خفي دی که نه مولوی صاحب ځکه دا جزء الجز دی جزء الجز دی که نه مولوی صاحب فهم پوهېږي دقه خبره ده اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوح او خفا سره راغی که راغی مولوی صاحب خبران پوهېږي نو دقه خبره یې زده کوله چې هلکه په دې دواړو کې راځي ادب کې په دې کې راځي
واما فی التضمن هر چې په تضمن کې موږ چې په دې پوه شئ اوس په کتاب خپل پوهیږئ واما فی التضمن هر چې په تضمن کې موږ دا عطف ته باغ التزام معنی هر چې په تضمن کې موږ دا اختلاف د طرق په اعتبار د وضوء او خبا سره ولانه يجوز دا جائز د موږ ان يكون المعنى چې شی دا معنی موږ لکه جسم واخلا دې ته ګورئ وجزء الاخا چې شی دا معنی جزء من شيء جزء د شی چې هغه څه چې موږ حیوان دی وایي او وجزء الجزء من شيء اخر او دا شي جزء د جزء د شيء اخر د بل شي د جزء الجزء لکه انسان شو دا جایز دی کنه موږ چې یو شی د جزء شي د یو شي او بیا د جزء الجزء شي د بل شي یو شی د جزء شي د یو شي او بیا د لکه انسان شو لکه جسم شو دا یو څه شو جزء شو د یو شي چې هغه شي سره موږ حیوان دی او دقه بیا دقه موږ جسم دا جزء الجزء شو د بل شي هغه انسان دی نقول امرزه فدلاله الشيء الذي ندلالت ده هغه سيز يكون ذلك المعنى چې وي دغه معنا مناسب کوم معنا لکه جسم شو کنه مناسب ندلالت فدلاله الشيء الذي ندلالت ده شيء مناسب هغه شي چې دغه معنا مناسب دا غي جزء خبرم دوشي دا معنا د دې جزء کنه مناسب نو د دې دلالت على ذلك المعنى په دې معنا باندې مناسب خبرم پوهیږي ویشي دا اوضحت ولي دا جزء الجزء ده دا اوضحت ده چانه من دلالة الشيء ده دلالة ده دي حيواننا الذي ذلك المعنى هذا حيوان مناسب دا معنى جزءا منه جزءا خا ورا ده دلالة ده هذا شيءنا من دلالة الشيء الذي دلالة ده هذا شيءنا مناسب ذلك المعنى لکه دلالت د دې د دلالت چې دا په دې باندې واضح دی د دلالت دا هغه شی نه دلالت دا هغه شی نه ذالک المعنى چې دغه معنا مناسب دغه جزء الجزء ده وایي چې دغه معنا مثال سره د واضح کوي مناسب بیا ته دوباره پیرا تیریږم ها مثلا دلالت الحيوان دلالت د حیوان چې دا په جسم باندې اوضح دی مناسب دلالت د حیوان په جسم باندې اوضح دی ولې ځکه دا جزء الجزء ده جزء الجزء ده مناسب خبران پوهیږي او بلا واسطه ده کنه جزء الجزء ده جزء ده مناسب جزء الجزء نه جزء ده او جزء بلا واسطه ده کنه خبران پوهیږي دا اوضح ده د دلالت د انسان علیه پچا باندې مناسب لکه دا دلالت په دې باندې واضح اوضح ده د دلالت د انسان نه په دې جسم باندې خبران پوهیږي ولې ځکه په واسطه سره ده کنه جزء الجزء ده مناسب او دغه شان دي دا د محسوساتو لپاره معقول لپاره مثال شو محسوساتو لپاره ودلالت الجدار او دلالت د جدار مناسب دلالت د جدار په تراب باندې على التراب په خاور باندې مناسب اوضح دا واضح ته د دلالت د بیت نه بچا باندې مناسب په تراب باندې دغه یو په واسطه سره یو بغیر د واسطه نه یو جزء له یو جزء الجزء ده قرآن بوجي اوس دې زبر خدا و شو مناسب پوه شي په خبره باندې بس بیا راشي دي فدلالت الشيء الذي فدلالة الشيء الذي ندلالت دا حيوان مناسب هغه حيوان يكون ذلك المعنى چې دغه معنی چې کومه مناسب ده کوم چې دا جسم فهم شي يكون ذلك المعنى دغه حيوان چې دا معنی د هغه جزء ده مناسب دغه معنی يعني دا جسم چې دا جزء ده دلالت دغه حيوان على ذلك المعنى په دغه معنی باندې چې جسم ده وایي اوضحته خبرم دوشي دا اوضح ته د دلالت د شی نه د چا نه واضح ته دلالت د شی د شی اخر نه د شی اخر به اوس واخلوخه د دلالت د انسان نه لکه وایي شي دلته بر د شی نه مراد شی اخر بیا واخلو انسان به دلته واخلو نو دلالت د انسان نه الذي ذلك المعنى چې دغه معنا داغه جزء الجزء ده لکه جسم داغه جزء الجزء ده کنه کوئی شی به اوسو اوس ولا کېد کنه اوس ته بیا ګورم مناسب دلالت د شی مناسب وګه ته کېره مناسب خبرم پوهیږي دلالت د شی مناسب د شی نه څه مراد ده حیوان دی واخله دا دی واخله مناسب سمجھ کې بدلی راشي نو دلالت د شی دا کتاب نه راوړی دا اوس پوری نو مناسب دلالت د شی نه څه مراد شو نو دلالت د حیوان هغه حیوان مناسب چې دقه معنا چې کومه یعنی دا جسم جزء ده نو د دقه دلالت د حیوان په چا باندې په دې جسم على ذلك المعنى په دقه معنا باندې مناسب چې دغه معنا څه ده جسم ده دلالت د دقه حیوان په دې جسم باندې مناسب دا اوضح ته د دلالت د انسان نه مناسب په چا باندې دلالت د انسان نه هغه انسان مناسب
چې دا جسم یې جزء الجز دی چې دا جسم یې څه دی جزء الجز دی مولوي صاحب اوس پوه شوې دې څه پورې سبق خلاصه دا شوه چې هلکه د ایراد مذکور یعنی یوه معنا په مختلفو طرقو او تراکیبو سره راوړل مولوي صاحب دا په دلالت مطابقي کې د عقلي کې موجودېږي عقلي نه څه مراد دی مولوي صاحب او که نه دوی عقلي چا ته وایي تضمني او التزامي ته وایي هم پوره دی که نه ښه اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوء او خفا سره په دلالت عقلي کې موجودېږي مولوي صاحب ولې ځکه چې جایز دي چې مراتب د لزوم په وضوء کې څه شي مولوي صاحب مختلف شي که نه اوران پوه شي په التزام کې خو ظاهره د مولوي صاحب چې هلکه د یو څیز دپاره د یو لازم دی د یو ملزوم دپاره د مختلف متعدد څه وي لوازم وي مولوي صاحب بعضې د اقرب وي او بعضې د څه وي بعضې د قریب وي بعضې د بعید وي نو چې قریب وي هغه به زر چې دی ذهن ته راځي مولوي صاحب ځکه باقي کې واسطې نه وي او کوم چې بعید وي اوران پوه شوې هغه به ذهن ته زر نه راځي که نه مولوي صاحب ځکه باقي کې واسطې وي اوران پوه شوې نو دا کوم چې قریب دی دا اوضح شو په نسبت د چا باندې مولوي صاحب د دې بعید باندې اوران پوه شوې اختلاف د طرقو راغی په اعتبار د وضوء او خفا سره راغی که نه نو بیا به خامخا راځي که نه مولوي صاحب ښه دویمه وجه دا ده مولوي صاحب کیدای شي چې د یو لازم دپاره د متعدد ملزومات دي مولوي صاحب اوران پوه شوې او بعضې دي د بعضې ملزومات دي اوضح وي په نسبت د چا باندې بعضې باندې اوران پوه شوې نو چې ته کله د معنی لازمي ادا کوې په الفاظو مختلفو سره هغه الفاظو سره چې کوم موضوع دي د دې لوازمو دپاره او مختلف دي مولوي صاحب نو دا به بیا مختلف وي په موضوع او خفا کې به مختلف نه وي مولوي صاحب وي به که نه مولوي صاحب بعضې اوضح دي بعضې واضح دي نو کوم پوه شئ مولوي صاحب بیا مونږ ویلو چې هلکه تضمن کې مې درته هم وي مولوي صاحب تضمن کې مې درته هم وي چې هلکه په تضمن کې اختلاف د طرقو په اعتبار د وضوء او خفا سره راځي ځکه دا جایز دی مولوي صاحب چې یو شی چې دی مثلا دا جسم چې دی دا جز دی د حیوان دا د جز شي د بل سیز او دا د جزء الجز شي د بل سیز دا د څه شي جزء الجز شي لکه جسم دا جز دی د حیوان او حیوان جز دی د انسان نو دلالت د دې حیوان چې دی د دې شی په دې جسم باندې به څه وي مولوي صاحب دا به څه وي دا به اوضح وي ځکه چې دا بغیر د واسطې نه دی او دلالت د دې انسان په دې جسم باندې دا به خفي وي په دې په نسبت د دې په نسبت به خفي وي ولې ځکه چې سره واسطې سره دی مولوي صاحب خبره